السلام علیکم and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د جاوا پښتو کورس ته او دا د جاوا د پښتو کورس شپږ پنځوسمه ویډیو دا ویډیو نمبر 56 دی چې په دې کې به موږ د پریویس ویډیو چې کوم پریکټیس سیټ و د چپټر 8 کوم پریکټیس سیټ ما تاسو سره ډسکس کړی خو په نن ویډیو کې به هغه پریکټیس سیټ زه تاسو ته پریکټیکل امپلیمنټ کوم د هغې کوډ به تاسو ته لیکم او تاسو به ورباندې پوه کوم. ښه ملګرو راځو د ټول اول خو به دلته زه یو فایل انټر کم نیو ته به لاړ شم. دلته به جاوا کلاس ته صحیح شو دا به زه کلیک کم. اوس به دلته فایل ته نیم ورکم څه به ولیکم IT hub IT_hub صحیح شو and tutorial _56 صحیح شو دا به زه انټر کم. نو ما سره به فایل کریټ شي. شفت انټر به کلیک کم. دلته به زه راشم مین به ولیکم او میتھډ به ما سره مین میتھډ به ما سره جوړ شي. صحیح شو او دا به لږ زوم ان کم. صحیح شو اوس به زه راشم د ټوټوریل 56 نوټ به زه اوپن کم. هغه کوم پریکټیس سیټ و هغه به د ایزي نه زه سالو کم. صحیح شو دا چپټر 8 دی او دا یې پریکټیس سیټ و چې موږ سره چپټر 8 ختم شو. نو راځو دا پریکټیس سیټ سولو کوو پریکټیکل کوډ لیکو. اول نمبر کوېسچن دی چې کریټ ا کلاس چې تاسو یو کلاس جوړ کړئ د چی شي په نامې باندې جوړ کړئ د امپلوي په نامې باندې جوړ کړئ with attributes چې دغه attributes به پکې وي. کوم نیم به پکې وي چې نیم موږ سره ډیټا ټایپ سټرینګ دی دغې او بل به موږ سره سیلري وي چې دغې ډیټا ټایپ موږ سره INT به وي. صحیح شو ورسره به درې میتھډز موږ ډیکلیئر کوو. اول به سیټ نیم بیا ګیټ نیم اینډ ګیټ سیلري. صحیح شو راځو د دې پریکټیکل کوډ لیکو. زه به دلته راشم د کلاس طریقه به انشاءالله تاسو ته زده وي چې کلاس موږ څنګه کریټ کوو څنګه ډیفاین کوو او په کوم ځای کې موږ کلاس ډیفاین کوو. زه به دلته ولیکم کلاس. صحیح شو او نوم به څه ورکم امپلوی. صحیح شو لیکن امپلوی ما الریډي په پریویس یو څو فایلونو کې استعمال شوی دی یوز شوی دی. نو زه به دلته څه وکړم امپلوی 2 به ولیکم. امپلوی 1 په پریویس ویډیو کې ټوټوریل 54 کې موږ سره یوز شوی و. نو په دې که زه دلته امپلوی 1 ولیکم نو دا ما سره څه کوي ایرر به ترو کوي. ولې چې امپلوی 1 موږ سره الریډي یوز شوی دی. نو زه دلته امپلوی 2 ولیکم دا به اوس موږ سره ایرر نه ترو کوي. دلته کلاس به ولیکم نو اوس به موږ سره ایرر نه ترو کوي. خیر دوباره زه چې کوم امپلوی 1 چې زه ولیکم ایرر ترو کوي. دلته به زه امپلوی 2 ولیکم نو ما سره بیا ایرر نه ترو کوي. صحیح شو ښه اوس به څه وکړم ملګرو دلته به زه راشم دوه اټریبیوټس به جوړ کړم. څه شي والے اټریبیوټ به جوړ کړم دلته به ولیکم سټرینګ نیم. صحیح شو او بل به ولیکم بل موږ سره کوم اټریبیوټ و دې نه به زه وګورم یو نیم والا او بل موږ سره سیلري ده. نو زه به ولیکم INT سیلري. صحیح شو دا مې سیلري ولیکله او دلته ما لیکلی دی چې درې میتھډز جوړ کړئ یو سیټ نیم یو ګیټ نیم اینډ ګیټ سیلري. نو را به شو دلته به زه ولیکم میتھډ به زه دلته ډیکلیئر کم کریټ به کم ډیفاین به کم. نو څه به ورته ولیکم میتھډ ته به زه ریټرن ټایپ ورکوم. سیټ نیم موږ سره وایډ والا دی او دویم موږ سره ریټرن ټایپ لري. دلته به زه وګورم تاسو ته ما لیکلی دی. نو سیټ نیم چې کوم دی دا یو شی نه ریټرن کوي صرف څه کوي نیم اپډیټ کوي. نو زه به دلته ولیکم چې پبلیک وایډ سیټ نیم او دلته به زه راشم څه به ولیکم او دلته به ولیکم چې نیم از ایکول ټو n. صحیح شو او یو کار به وکړم دلته به زه یو پیرامیټر ورته پاس کوم ولیکم چې سټرینګ n. صحیح شو نو دا موږ سره یو میتھډ ډیکلیئر شو. زه به دلته راشم بل میتھډ به هم ډیکلیئر کم ګیټ نیم والا. دا میتھډ چې کوم دی دا موږ سره نیم اپډیټ کوي او دا سیکنډ نیم چې کوم دی دا موږ ته نیم ریټرن کوي. صحیح شو پبلیک او موږ سره ډیټا ټایپ سټرینګ. صحیح شو ځکه چې نیم سټرینګ کې راځي سټرینګ هلته به ولیکم ګیټ نیم. صحیح شو او ریټرن نیم دا موږ سره نیم ریټرن کوي. دا دویم میتھډ شو. راځو دریم میتھډ هم ډیکلیئر کوو. دلته ما لیکلي ګیټ سیلري او دا موږ سره ریټرن ټایپ لري سیلري به موږ ته ریټرن کوي. صحیح شو زه به دلته راشم څه به وکړم پبلیک انټ اینډ ګیټ سیلري. صحیح شو او دلته به راشم ریټرن سیلري دا موږ سره سیلري ریټرن کوي. صحیح شو نو دا موږ سره کلاس امپلوی چې ما ډیفاین کړ ډیکلیئر مه کړ او ورکې دوه اټریبیوټ ما واخیستل
چې کوم دی string name او بل موږ سره salary ده او د دې data type موږ سره int ده او بیا ما پکې درې میتھډز واخیستل چې یو میتھډ چې کوم دی هغه موږ سره نیم اپډیټ کوي دویم میتھډ موږ سره ریټرن کوي نیم دریم میتھډ موږ سره سیلری ریټرن کوي صحیح شو نو دا خو د میتھډ او د اټریبیوټ ډیکلیریشن او د کلاس اوس به زه راشم د دغه کلاس آبجیکټ به جوړ کړم نو آبجیکټ به زه څنګه جوړوم کلاس نوم به ولیکم د کلاس نوم موږ سره چې یو employee2 دغه د خپل ډیټیک employee2 به ولیکم دلته به زه راشم employee1 اول امپلوی ته به اول آبجیکټ ته به زه employee1 نوم ورکړم دلته به راشم نیو به ولیکم and employee2 دا موږ سره آبجیکټ کریټ شو فرست آبجیکټ صحیح شو د دغه کلاس اولینی آبجیکټ موږ سره کریټ شو اوس به څه وکړم د دغه آبجیکټ په ریفرنس باندې به زه دغه اټریبیوټ ته ویلیوز پاس کړم صحیح شو ویلیو به ورته اساین کړم څنګه زه به ولیکم employee1 ډاټ څه شی نیم از ایکول ټو ملک احد صحیح شو دغه ویلیو ما ورته پاس کړه اوس به زه راشم employee1 ډاټ salary از ایکول ټو څومره 20,000 ما ورته اساین کړه او اوس به زه راشم ساوټ انټر دلته به ورته ولیکم چې employee1 ډاټ نیم دلته به ماته نیم ریټرن کړي چې کوم نیم ما ورکړی دی او دلته به زه راشم ساوټ انټر دلته به ولیکم چې employee1 ډاټ salary انټر اوس به زه دا کوډ رن کم ګورو به چې موږ ته نیم او سیلری ریټرن کوي او که نه دغه لاجیک چې کوم ما لیکلی دی آیا دغه لاجیک صحیح دی او که نه نو بلکل موږ سره پرنټ آوټ شو نیم ملک احد اینډ سیلری از 20,000 دلته به زه ورته ولیکم څه به ورته ولیکم دلته به زه راشم وبه لیکم چې نیم از او دلته به زه راشم پلس نشان به هم وچوم چې دا موږ سره ایرر نه ترو کوي او دلته به زه راشم وبه لیکم چې salary is صحیح شو اوس به زه دا رن کم چې تاسو ورباندې صحیح پوه شئ نو دلته تاسو کتلی شئ چې name is ملک احد and salary is 20,000 نو دا موږ سره فرست کوېشن چې دا سولو کما نو انشاءالله چې تاسو به ورباندې پوه شوي وئ صحیح ده تاسو به څه وکئ کلاس به ډیکلیر کئ نو په دې کوېشن کې به تاسو څه وکئ کلاس به کریټ کئ امپلوی کلاس ته به نیم ورکئ چې کوم نیم تاسو ورکوئ لیکن it is a good practice to give a perfect name to the class to the method to the variable صحیح شو نو تاسو یو ښه نوم سوچ ورته کوئ یو ښه نوم ورکوئ چې بیا تاسو په کوډ کې نه غلطیږئ او بیا به تاسو راشئ دوه اټریبیوټ به واخلئ دا ما ته په نوټس کې لیکلي دي او درې به میتھډز واخلئ یو به څه کوئ نیم به تاسو سره اپډیټ کوئ د دې څه مطلب چې نیم تاسو سره اپډیټ کوي که زه دلته ویلیو الریډي ورکم ویلیو ورته اساین کم همدلته او ایکول ټو زه ورته ولیکم چې خلیل خان صحیح شو نو دلته خو ما ویلیو نیم ته ورکړه خلیل خان صحیح شو لیکن دغه میتھډ به دا موږ ته اپډیټ کوي دا نیم به چینج کوي کوم نیم چې ته ورته پاس کوي دلته اوس ما ملک احد ورته پاس کړی نو دا ما سره چې پرنټ آوټ کوي ما سره به ملک احد پرنټ آوټ کوي ځکه دغه میتھډ ما ورته لیکلی چې دا موږ ته نیم اپډیټ کوي دا به زه یو ځل رن کم تاسو خپله وګورئ خلیل خان به نه پرنټ آوټ کېږي ما سره به ملک احد پرنټ آوټ کېږي نیم از ملک احد اینډ سیلری از 20,000 نو زه چې دلته تاسو دغه لفظ استعمالوم چې دغه میتھډ موږ سره نیم اپډیټ کوي نو د هغې مطلب دا دی صحیح شو او دغه میتھډ به موږ سره څه کوي ریټرن کوي به نیم چې په دې کې کوم شی سټور وي په دې نیم کې هغه به موږ ته ریټرن کوي دغلته ځکه ما لیکلي چې system ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن نیم از او دلته مې څه ورته لیکلي employee1 ډاټ نیم لیکن که زه دلته ولیکم څه ورته ولیکم employee1 ډاټ get name صحیح شو دلته به ولیکم get name نو ما سره به همدغه نیم ما سره پرنټ آوټ کېږي نو سرپرایز ځکه دا میتھډ موږ ته نیم ریټرن کوي یس ایگزیکټلی سیم کوډ ما سره رن شو نیم از ملک احد اینډ سیلری از 20,000 صحیح شو او همدغسې تاسو دلته ګیټ سیلری هم لیکلی شئ employee1 ډاټ ګیټ سیلری صحیح شو انټر ما سره به سیلری ریټرن کېږي نو سرپرایز نیم از ملک احد اینډ سیلری از 20,000 اوس راځو ملګرو دویم کوېسچن ته چې په دویم کوېسچن کې موږ سره څه ګیون دي دویم کوېسچن کې موږ سره ګیون دي چې کریټ ا کلاس تاسو یو کلاس جوړ کړئ سیلفون په نوم باندې that simulates basic mobile phone functionalities with the following methods چې تاسو یو کلاس کریټ کړئ
د سیلفون په نوم باندې او څه وکړئ چې په هغې کې تاسو دغه محسوس کړئ، تاسو ته فیل شي چې د موبایل سافټویر څنګه کار کوي، د موبایل کې چې کوم کوډینګ شوی دی د موبایل د سافټویر لپاره دا څنګه کوډ شوی دی، څنګه د دې پروګرامینګ شوی دی. دا خو خیر ډېر یو بیسیک لیول کوډ ما تاسو ته دلته د سیمولیشن دپاره وړی دی، د فیلینګ دپاره وړی چې تاسو صرف دا فیل کوئ. نو زه به راشم دلته به د هغې کلاس کریټ کړم. دا موږ سره فرست نمبر کوېسچن د هغې کلاس ما دلته جوړ کړی، دلته به زه ورته ولیکمه چې کوېسچن نمبر 1 صحیح شو. دا موږ سره کوېسچن نمبر 1 و او اوس به زه راشم دلته به ولیکمه چې کوېسچن نمبر 2 او وبلیکم کلاس نیم به ورکم سیلفون صحیح شو. او دلته به زه راشم اوس به پکې اټریبیوټ یا میتډز دلته ما نه غوښتي، نو زه به ورکې 3 میتډز ډیکلیئر کم. اول میتډ رینګ دی، بل اول میتډ موږ سره رینګ دی چې دا به ریټرن کوي یو شی نه صرف به څه کوي رینګینګ به موږ سره پرنټ آوټ کوي. دا ټول دغه 3 میتډ چې کوم دي دا موږ سره شی ریټرن ټایپ د دې نشته، بس دې ته نو بس دې دپاره به موږ ورډ استعمالو، صرف به دا موږ سره پرنټینګ کوي. نو دلته به زه راشم وبلیکمه چې پبلیک void ring صحیح شو او ساوت انټر دلته به ولیکمه چې ringing and dot 3 ډاټونه به وشم صحیح شو. دا موږ سره فرست میتډ دا به زه کاپي کم کنټرول C، دلته به زه راشم کنټرول V and control V. 3 میتډ موږ نه غوښتي یو رینګینګ و، بل موږ سره وایبریټینګ او بل کال فرینډ و صحیح شو. دلته به زه راشم وبلیکم وایبریټ صحیح شو او دلته به دا ورته چینج کړم، دلته به ورته ولیکم چې وایبریټینګ صحیح شو وایبریټینګ او دلته به ولیکم کال فرینډ او دلته به راشم کالینګ خلیل خان صحیح شو. دغه 3 میتډز ما ورته جوړ کړه د رینګ په نوم باندې، د وایبریټ په نوم باندې او کال فرینډ په نوم باندې صحیح شو. او دا چې کوم دا موږ سره فرست کوېسچن و دا به زه کمنټ آوټ کړم چې تاسو ورکې غلط نه شئ صحیح ده. دلته به زه راشم دا موږ سره ملټي لاین کمنټ آوټ شو. او اوس به زه راشم د دویم کوېسچن لپاره د دویم کلاس لپاره به زه څه وکړم آبجیکټ به کریټ کړم، زه به څه ولیکم سیلفون صحیح شو او نوم به ورکړم phone is equal to new cell phone صحیح شو. دا موږ سره د دویم کلاس آبجیکټ کریټ شو. اوس به زه دلته ولیکم phone dot ring. نو زه چې اوس دا رن کم دا کوډ نو ما سره به څه پرنټ آوټ شي چې موبایل باندې رینګینګ دی. نو دلته وګورئ تاسو رینګینګ ولیکل شو. نو موبایل باندې چې کله رینګ راځي نو هغه د رینګینګ میتډ کار شي تا ته راشي چې یاره ستا په موبایل باندې رینګینګ راغی، مطلب چا رینګ راوکړه. که زه دا کمنټ آوټ کم او څه وکړم وایبریټینګ والا میتډ کال کم وبلیکم فون ډاټ وایبریټ صحیح شو انټر. او اوس چې دا رن کم نو موبایل باندې به راشي چې موبایل از وایبریټینګ، چې موبایل وایبریټ کېږي په دې باندې وایبریټینګ آن شو. نو د وایبریټینګ میتډ به کال شي. اصل کې د موبایل سافټویر هم همدا رقم کېږي، همدغسې کوډ ورته لیکل کېږي صحیح شو. او که چېرته ته فرینډ ته موبایل کې صحیح شو هغلته به څه ولیکې فون ډاټ کال فرینډ. نو زه چې اوس دا کال کم ما ته به څه ولیکې چې یاره تا چې کوم دی دغه میتډ کال که او موبایل خلیل ته روان دی ورکېږي صحیح شو موبایل ورته روان دی. نو آی هوپ چې په دې باندې تاسو پوه شوي او تاسو فیل کړی وي چې د موبایل پروګرامینګ موږ سره څنګه کېږي. دا ټول به زه انکمنټ آوټ کړم. اوس چې رن کم نو 3 والا میتډ په یو ځای باندې وشي، لیکن په موبایل کې دغه 3 واړه نه کېږي. یا به رینګینګ په موبایل باندې راځي یا به رینګینګ ورنه ځي او وایبریټینګ خو په دواړو کې کېږي. لیکن تاسو ته ما صرف دا فیل کولو چې موبایل اصل کې د دې پروګرامینګ څنګه کېږي. نو دا موږ سره دویم نمبر کوېسچن انشاءالله چې تاسو به ورباندې پوه شوي وئ او پریکټس خامخا ورباندې کوئ. زه چې دلته تاسو پوه کوم تاسو ورسره پروګرامینګ خپله کوئ چې تاسو ورباندې پریکټس کېږي. پریکټس میکس د مین پرفیکټ صحیح شو. او اوس به زه راشم دریم نمبر کوېسچن ته. په دریم نمبر کوېسچن کې دی چې کریټ ا کلاس سکویر، یا سکویر په نوم باندې کلاس کریټ کوي ود ا میتډ او داسې 2 میتډز پکې ولیکئ چې یو تاسو ته د هغې ایریا کیلکولیټ کوي، بل پیرامیټر کیلکولیټ کوي. نو ډېر ایزي کوېسچن دی.
دلته به زه راشم دغلته صحیح شو او ولیکمه چې کوېسچن نمبر 3 دا موږ سره دریم نمبر کوېسچن دی او فکر کوم د کوېسچن سپیلنګ ما غلط ولیکو کوېسچن نمبر 3 او دلته به زه راشم ولیکم کلاس سکویر انټر او دلته به زه یو اټریبیوټ کریټ کم int site صحیح شو دا ما یو اټریبیوټ کریټ ک او اوس به راشم دوه میتھډ به جوړ کم او به لیکم پبلک انټ نوم به ورکم ایریا صحیح شو سوري او دلته به څه وکم ریټرن سایټ ملټیپلای سایټ چې دا سایډ د اصل کې د ایریا او سکویر معلومول یا د هغې فارموله چې کوم ده هغه سایډ ملټیپلای سایډ ده د ایریا او سکویر از ایکول ټو سایډ ملټیپلای سایډ ځکه دا چې د سکویر چې کوم دی څلور واړه سایډونه سیم وي چې ته کوم دوه سایډونه هم راخلي هغه خپلو کې ملټیپلای که تا سره د هغې ایریا راوځي صحیح شو نو ځکه ما ورته ولیکل چې ریټرن سایډ ملټیپلای سایډ دا اصل کې د ایریا فارموله ما ورته ورکړه او بل میتھډ به زه جوړ کړم د پیرامیټرز دپاره وبه لیکم پبلک انټ پیریمیټر صحیح شو دا ما سره پیرامیټر فایند کوي وبه لیکم ریټرن سایډ ریټرن 4 ملټیپلای سایډ دغه سایډونه چې کوم دي 4 سره به ملټیپلای کړي تا سره به پیرامیټر راشي دا د پیرامیټر فارموله ده وبه لیکمه چې سکویر SQ is equal to new square صحیح شو دا ما سره اوبجیکټ کریټ شو زه به لیکم SQ ډاټ side is equal to 4 ما ورته 4 پاس که یا به ورته 5 پاس کم صحیح شو 4 ما ورته پاس که او دلته به زه راشم وبه لیکم ساوټ انټر څه به ورته ولیکم زه غواړم چې دغه SQ چې کوم دی څه ما سره فایند اوټ شي ما سره د دې ایریا فایند شي نو زه به ولیکم SQ ډاټ ایریا صحیح شو ایریا انټر وکم نو ما سره به ایریا دی څومره راشي 5 چې د یو سایډ لینث دی نو 5 ملټیپلای 5 25 ما سره دی آنسر راځي چې د دې سکویر چې کوم د ایریا 25 ده یس 25 ما سره پرنټ اوټ شو او زه غواړم چې د پیرامیټر هم فایند اوټ کم نو زه به دلته راشم ولیکم ساوټ انټر دلته به ولیکم SQ ډاټ پیرامیټر انټر صحیح شو اوس به زه دا رن کم نو تاسو وګورئ پیرامیټر به دې څومره نو 5 چې 4 سره ملټیپلای کړي 20 دغه 25 چې کوم دی دا د سکویر ایریا شو دغه 20 چې کوم دی دا د دې پیرامیټر شو نو انشاءالله چې په دې کوېسچن به هم ستاسو سر خلاص شوی تاسو به ورباندې پوه شوي وئ ملګرو زه چې کوم کوډ لیکم کوم پروګرامینګ لیکم تاسو د دې نه ګورئ او خپله هم ټرای کوئ خپله هم د دې پریکټس کوئ چې ستاسو ورسره زده کېږي او ستاسو ورسره لوجیک بلډ کېږي راځو څلورم نمبر کوېسچن ته چې په څلورم نمبر کوېسچن کې موږ سره ګیون دی چې کریټ ا ملک سټار گیم چې تاسو د ملک سټار گیم په نوم باندې یو کلاس کریټ کړئ دیټ ریپرزینټ ا گیم کریکټر چې هغه د یو گیم کریکټر ریپرزینټ کوي کیپیبل اف پرفارمینګ ویریس کریکټر نو گیم کې چې کوم کریکټر وي تاسو سره تاسو به زیات د PUBG پلیران وي یا به د فری فایر پلیران وي تاسو به کریکټر پیژنئ دغه کس چې په گیم کې منډې وخي دغه موږ سره کریکټر وي ډزې کوي دغه کس منډه هم وایي رننګ هم کوي ورسره ډزې هم کولی شي او بل څه کولی شي فایر شو رن شو هیټینګ سوکان هم والی شي صحیح شو نو دغه د گیم کریکټر وي دې دپاره به تاسو درې میتھډ جوړ کړئ یو به هیټینګ کوي چې کله هیټ کېږي موږ سره کال کېږي نو هغه به څه کوي دا به موږ سره پرنټ کوي چې هیټینګ د انیمي که رن زه کال کوم نو ما سره به څه پرنټ اوټ کوي چې رننګ فرام د انیمي که زه چېرته فایر کوم کال کوم نو موږ سره به څه پرنټ کېږي فایرینګ اون د انیمي نو ډېر ایزي کوډ دی چې تاسو سره دا فیل شي چې ګیمینګ ډیولپمنټ څنګه کېږي موږ سره زه به دلته راشم څه به ولیکم سنګل لاین کمنټ کې به ولیکم چې کوېسچن نمبر 4 او دلته به راشم دا به زه لږ پاسه کم چې تاسو صحیح ښکاري کلاس او به لیکم ملک سټار گیم صحیح شو او دلته به زه راشم درې میتھډز به جوړ کم کوم میتھډز به جوړ کم پبلک void صحیح شو او دلته به زه راشم وبه لیکم ساوټ انټر
وبلیکم چې run from the enemy. صحیح شو چې ته دښمن نه تخته. کله چې رن کال کېږي ته به دښمن نه تختې. فکر کوم د انیمي سپیلنګ ما غلط ولیکه انیمي. نو صحیح شو اوس. او دویم میتھډ به زه څه ولیکم سوري فرسټ چې کوم هیټینګ د انیمي. خیر دا به زه کاپي کم دي ځینه کنټرول سی. دلته به راشم کنټرول وی به کم او دا به زه لږ ایډیټ کم. څه ولیکم هیټ مو ولیکم. دلته به ولیکم hit the enemy. صحیح شو hit the enemy او run from the enemy. او دریم میتھډ موږ سره شي دی fire on the enemy. زه بل ته راشم وبلیکم public void fire. صحیح شو. او دلته به زه راشم وبلیکم south enter. دلته به ولیکم چې څه fire on the enemy چې په دې دښمن باندې ته فایر وکړه. نو اوس به زه راشم د دې به زه آبجیکټ کریټ کم. دا به زه کمنټ آوټ کم. صحیح شو. او دلته به زه راشم دا ملټي لاین کمنټ آوټ شي. او اوس به زه راشم د ملک سټار گیم والا به زه څه وکړم یو آبجیکټ به کریټ کم گیم نوم به ورکم گیم از ایکول ټو نیو ملک سټار گیم. صحیح شو. انټر به کم. او اوس به زه راشم ولیکم گیم ډاټ اول به زه رن یا هیټ به زه کال کم هیټ. نو دا به ما سره شی پرنټ آوټ کړي چې په دښمن باندې ته هیټینګ شروع کړه هیټ د انیمي. نو دغه د ما سره راغی هیټ د انیمي. کله چې ته د هیټینګ بټن وخې په گیم کې نو هغه تا سره میتھډ اصل کې کال کېږي. د هغې شاته پروګرامینګ شوی وي. هغې شاته یو سافټویر کار کوي نو ځکه تا سره فایرینګ کېږي. صحیح شو. که زه چېرته دا کمنټ آوټ کم اوس ولیکمه چې ډزې بس کا او ته څه وکړه ته تخته. دښمنان زیات شو په پبجي کې. د پبجي پلیران د شپې چغې وخي که نه چې هله تخته دا یې ونه شوی دې نه ځان بچ کوي. صحیح ده. بیا به زه ورته ولیکم گیم ډاټ رن. او اوس به زه دا رن کم. نو تاسو وګورئ دا کرکټر به منډې وخي دښمن نه به تختي چې یاره حالات خراب دي او تخته رن د انیمي. صحیح شو. او دا به زه اوس کمنټ آوټ کم. را به شم دغه بل میتھډ به کال کم وبلیکم گیم ډاټ هیټ. سوري فایر پاتې شو که فایر هم وشو. ښه فایر پاتې دی. د فایر ولیکم انټر به کم. اوس به څه کوي دا به اوس ډزې کوي. اوس تاسو وګورئ دا به اوس فایرینګ سټارټ کړی وي د دې فایر اون د انیمي. نو که زه دغه اول میتھډ کال کوم ما سره به هیټینګ کېږي. که دغه دویم زه کال کوم ما سره به دا تختي. او د دریم چې کال کوم دا به اوس فایرینګ کوي. هیټینګ مطلب د سوکان او شو کراټې مراټې شوي. صحیح شو. بس دغه تاسو دا فیل کې چې دا گیم ډیولپمنټ څنګه کېږي. نو انشاءالله چې تاسو به ورباندې پوه شوي وئ ډېر په ایزي طریقې ما تاسو پوه کړئ او پوره کوډ باندې به انشاءالله تاسو پوه شوي او خپله هم پریکټس کوئ. زه چې کوم میتھډ لیکم کوم کلاس کریټ کوم تاسو هلته ورسره کوډینګ کوئ چې تاسو ورسره لوجیک بلډ کېږي. اول خو خپله ټرای کوئ. که بیا نه کېږي نو بیا ویډیو ته ګورئ او کوډینګ کوئ. وروسته بیا د ویډیو نه بغیر هم کوډینګ کوئ چې تاسو ورسره لوجیک بلډ کېږي. په څه شي چې نه پوهېږئ موږ ته کمنټ کوئ. موږ به انشاءالله تاسو ته جواب درکو ودین ټایم. صحیح شو. په ټایم باندې به موږ انشاءالله تاسو ته جواب درکو چې تاسو وخت نه ضایع کېږي او کوشش کوئ چې تاسو ښه پروګرامر جوړ شئ. نو دا و زموږ نننۍ ویډیو چې په دې کې ما تاسو ته د چپټر 8 پریکټس سیټ وکړو. سولف مو کړو. پریکټیکل ما تاسو پوه کړئ. پریکټیکل مو کوډ امپلیمنټ کو او انشاءالله چې تاسو به څه نه څه تنه پیک اپ کړي وي. نو ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.